सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मुंगा द कुरान द उसूलो ज़िक्र आगा शुरू چې پاغه کې د ټولو نه اول مونږ آداب د قرآن مجید هغه ذکر کړل چې کله قرآن مجید لولای او قرآن کریم درس تکې نه نه د ټولو نه اول بدای چې تاسو به باوضو قرآن تکې نه بی او د سب قرآن مجید تناستا هغه صحیح نه ده او دا د قرآن حکیم د آداب و داغی نه خلاف ده. بیا موږ دویم ادب پاغی کې د قرآن حکیم ذکر کو چې وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. چې کله قرآن لستی شي نو د قرآن د لستو سره سره تاسو د قرآن ته چپ کینئ او غوږ د قرآن کریم ته کینئ کیدئ ځکه چې په تاسو باندې رب کریم د طرف نه رحمتونه هغه نازل شي. دغه شانته مختلفو طریقو سره آداب د قرآن هغه ذکر شول او دا مونږ ویل چې قرآن کریم دا اصول چې کله مونږ ذکر کوو وایو نو که څوک لیکل کولی شي نو لیکل هغه کوي دا ډېر بهترین عمل دی. نن زمونږ چې کوم موضوع دا او اصول د قرآن چې کوم نن دویم هغه ذکر کیږي نو پاغی کې دا چې اسباب د نزول د قرآن مجید او عظمت د فهم د قرآن مجید هغه به ذکر کوم او په آداب د قرآن حکیم کې دام یو ادب چې رب کریم الله فرمایل چې اے بندگانو چې تاسو کله قرآن کریم اغل ولئ نو تاسو قرآن پاک هغه په آرام آرام سره اغل ولئ. جلدی او تیزی په قرآن کې چې کوم دینو هغه مکوئ بلکې که قرآن مجید لولئ نو هغه په آرام آرام سره لولئ. لکه زه تاسو ګورئ سورة المزمل سورة المزمل د قرآن مجید سورت مبارکه ده. سورة المزمل د قرآن په 9 پارکه راځي یو کم 13 پارکه. سورت نمبر 3 نمبر. الله فرمای یا ایها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قم اللیل پاسی گئی تاسو پس حصے د شپې کې او ادب د قرآن حکیم چې ذکر کوي نو هغه ذکر کوي ورتل القرآن ترتیلا او لولی تاسو حبیب دی قرآن ته په آرام آرام سره
پکلار کلار باندې قران حکیم دال ولا تیزی په دی باندې مکوا. نو قران حکیم چې کله مونږ تلاوت کوو نو دا به مونږ پر رو باندې وایو، رو به مونږ ذکر کوو. دغه شانت تاسو ګورئ سورۃ القیامه، د دې پسې سورۃ راځي سورۃ القیامه، سورۃ المدثر نه پس راځي سورۃ القیامه. آیات مبارکه ګورئ د سورۃ القیامه 14 نمبر 16 نمبر آیات ګورئ. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا. لا تحرك به لسانك مهوز وي حبيب پتیزه تیزه سرا مخوزوی تاسو لسانک دی خپل جبل را لتعجل به چه تاسو تلوارو کئی به پدی قرآن حکیم باندی. اے جبریل امین علیہ السلام بنبی علیہ السلام تراغے قرآن حکیم بے ورطو فرمائلو بے لستو نبی علیہ السلام با جلدے جلدے باندی پا زور زور زرزر بے قرآن لستلو. نو رب کریم ورتو فرمایل چې حبیبا لا تحرک به لسانکا مخوز وی تاسو خپل جبل را لتعجل به چې تلوار او کوي تاسو به په دې قران باندې. ځکه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره بد دی روا چې اسنه جبرئیل امین علیہ السلام ماته قران اولولي او جبرئیل امین علیہ السلام واپس لاړ شي او مانسه حصہ د قران پاتې شي او ایرشي. الله ورته فرمایل ان علینا جمعه وقرانا یقینا حبیب په مونږ باندې د جمع کول د قران حکیم. فیضا قرأناه بس هر کله چې لولي قرات کوي جبرئیل امین علیہ السلام فتبع قرآنه نو تروام شد دی قرآن پسی. نو دا وګوره هغه ادب د قرآن حکیم چې قرآن به په زور زور باندې په تلوار په جلده جلده باندې قرآن نلولي. او بل چا در چې الله فهم د قرآن ورکړی دی پوهه د قرآن الله ورکړی دا. چا در چې الله فهم د قرآن ورکړی دی پوهه د قرآن ورکړی د نو هغه وګورئ. زه وګورئ تاسو سورۃ البقره وګورئ چې چا در الله حکمت د قرآن ورکړی پوهه د قرآن ورکړی. نو رب کریم ذکر کئی چالر چې ما پوهه د قرآن ورکنو د دې مطلب او مثال داسې شو چې دل ما ورکو خیر کثیر هغه ډېر. آیات مبارک وګورئ تاسو درېمه پاره ده آیات نمبر وګورئ 201 او یایم 269. یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. الله وی چال رچ فهم او پوهه د قرآن هغه ورکم. یوت الحکمت ورکی الله پویا من یشاء چادر چوغواړي په دې قرآن. ومن یؤت الحکمت او هر هغه چادر چې ورکړي شو حکمت د قرآن پویا د قرآن فقد اوتیا خیرا کثیرا نو په تحقیق سره ورکړو الله د خیر کثیر.
دلر الله پاک خیر کثیر اغور کو وما یذکر الا اولو الالباب او پند او نصیحت قبل د دی قرآن الا اولو الالباب مگر خاوندان د سوچ او فکر خاوندان د عقل او دا چې کوم دین قرآن سبب د خیر کثیر دغه شان د کله کله قرآن سبب ذکر کوي د صراط مستقیم کله کله قرآن کریم سبب ذکر کوي د صراط مستقیم لکه ز تاسو ګورئ سورۃ الانعام اتم پارک سورۃ الانعام راځي آیات مبارکه د سورۃ الانعام ګورئ یوسل شپږشتم نمبر آیات ګورئ اتم پارک سورۃ الانعام راځي 126 نمبر آیات وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ وَهَذَا او دا قرآن کریم چه دے وَهَذَا او دا کتاب دا اللہ قرآن پاک صراط ربک مستقیما دا د نیغلار د طرف د ربستانا دا د لار نیغ د طرف د ربستانا نو اے کله کله سبب د قرآن کریم اغه ذکر کیږي په صراط مستقیم سره چې دا قرآن پاک صراط مستقیم دی دا نیغلار دا قد فصلنا الآیات تحقیق سره بیانو مونږ تاسو لره اے حبیب آیاتونه د قرآن واضح لقوم د پار د هاغ قوم یذکرون چې هغه کې پند او نصیحت قبل د دې قرآن هغه کې لږ سوچ او فکر وی دغه شانتی دا قرآن کریم سبب دی د خوشحالی دا قرآن سبب دی د حقیقی خوشحالی د پاره د انسانانو لکه ز تاسو ګورئ سورۃ اليونس سورہ یونس مبارک آیات پر 11 پارہ کې راځي آیات نمبر تاسو ګورئ د سورۃ اليونس د سورۃ اليونس آیات مبارک وګورئ تاسو 58 نمبر اتپنځوستم نمبر آیات ګورئ تاسو د سورۃ الیونس 58 قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل ورته فرمائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بفضل الله بس پکار دے پا فضل دا اللہ قل بفضل الله پا فضل دا اللہ باندے و برحمته او پا رحمت دا اللہ دیدہ کی علماء مفسرین ذکر کئی دا فضل نمراد قرآن مجید دے او فرمائے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بفضل الله اے پدی قرآن دا اللہ باندی اے پا فضل و مہربان دا اللہ باندی و برحمته او پا رحمت دا اللہ باندی فبذالک فلیفرحو بس پکار دے چی تاسو خوشحالیو کئی پدی باندی اے منگل دا دی قرآن با پدی ویلو باندی خوشحالی پکار دا ځکه چې دی وخت کې به الله څوک به چې کوم دی نو هغه ډمتوب له خلکو کینولي ګانو بجانو له به کینولي نورو فحاشو کې به خلک چې کوم دی په ګناهونو کې مبتلا وي مونږه الله دی وخت کې قرآن ته کینولي نو په دې باندې خوشحالي پکار ده چې الٰه العالمین تا مونږه د دې فتنو په دې دور کې خپل کتاب قرآن ته کینولو
فبذالک فلیفرحوا بس پکار دے پدے باندې چې خوشحالیو کوي تاسو هو خیر مما یجمعون او دا قرآن ډیر غوره او بهتر دی مما د هغه سنا یجمعون چې تاسو یې جمع کوئ دنیا کې د مال دولت نه اے دا تاسو چې کومه دنیا جمع کوئ نو دا قرآن دا هغې نه په څو چند باندې بهتر دی ځکه چې انسان دنیا ګټي ګټي تر دې پورې چې دوه سترګې پټې شي نو ټوله دنیا ته پاتې شي او کله چې په انسان باندې خاورې هغه واړولی شي دنیا ته آلریډي د هغه نه دنیا هغه پاتې شوه او دا قرآن به زموږ سره په قبر کې ملګری چا چې په حقیقي معنو کې علما او عملا دا قرآن راواغشتو نو دا قرآن به د دې انسان سره په ورځ د قیامت ملګری نو په قبر کې به ملګری فبذالک فلیفرحوا بس پکار دې پدې باندې چې خوشحالي وکړئ تاسو هو خیر مما یجمعون او دا قرآن حکیم ډیر غوره او بهتر دی مما د هغه سنا یجمعون چې دا تاسو کومه دنیا جمع کوئ نو قرآن حکیم دا چې کوم دی نو حقیقي خوشحاله سبب ګرځولی الله دا شانت دا قرآن حکیم الله سبب ګرځولی دی د الفت او د محبت په منځ کې د یو بل پخپلو کې الله دا قرآن حکیم محبت ګرځولی دی د یو بل سره او د الفت نه ډک کتاب الله ګرځولی لکه زه تاسو وګورئ سورة آل عمران وګورئ څلورمه پاره کې سورة آل عمران راځي سورة آل عمران وګورئ تاسو د قرآن پاک سورت مبارکه ده څلورمه پاره کې راځي آیات نمبر وګورئ تاسو یو سل دریم نمبر آیات وګورئ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا خفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون واعتصموا بحبل الله او منګولیو لګوي تاسو بحبل الله پر رسید الله باندې اے رسیدم الله نه مراد څه شی دی نو هغه قرآن حکیم دی حبل الله نه مراد چې کوم دی نو هغه قرآن مجید دی جمیعا ټول ولا تفرقوا او جدا کیږئ ما ولا تفرقوا او ډلې ډلې کیږئ ما وذکروا او رایات کئی تاسو نعمت الله نعمت د الله علیکم چکړ دی الله پتا سو باندې اذ کنتم اعداء پکم وخت چې وای تاسو دشمنان د یو بل پکم وخت چې وای تاسو د یو بل دشمنان او قرآن راغې نو اے قرآن سراغل هغه دشمنی الله درته پس باندې بدل کا الله وی فالف بین قلوبکم نو مینا محبت واچول ما پزړو تاسو کې د یو بل سره فاصبحتم او غرزلی ما تاسو بنعمته پد نعمت د قرآن باندې اخوانا رونه میو غرزلی اے د یو بل رونه میو غرزلی تاسو د قرآن سرا وکنتم او وی تاسو علی شفا خفرت من النار
وی تاسو په غاړې د کنارې د کندې د اور باندې فانقذکم منها نو بچ می کړی الله وی تاسو ته د دې اور نه د دې کندې د اور نه منها کې دا ضمیر چې کوم دینو د خفرتن طرف لراجې دی اے بچ می کوي تاسو د دې اور د دې کندې نه چې کله قرآن راغنی یو خود قرآن په ذریعه الله ستاسو غ دشمنی په دوستۍ باندې او په مینه محبت باندې بدل کا دویم د دې قرآن په نعمت سره الله تاسو بیا د یو بل رونه رونه وګرځولې اول خو دشمنان وي اوس الله د دې قرآن په ذریعه سره تاسو رونه رونه وګرځولې دی یو بل دریم تاسو د اور په د کندې د کنارې د اور باندې تاسو ناست وي او بس قیامت راتلون کې اوس سترګې پټېدلو او جهنم لتللو نه الله فانقذکم منها بچ می کړو تاسو لره د دې اور د جهنم نه د سره د دې قرآن په ذریعه کذالک هم دارنگی یبین الله بیان الله لکم د پارستاسو آیاته خپل آیاتنا واضح واضح لعلکم تهتدون دې د پار چې تاسو لار اغو ممیو دې د پار چې تاسو نیغ لار پس روان شئ نو دا هغه سبب د نزول د قرآن هغه سو سبب د نزول د قرآن هغه دا چې وګوره الله پاک تاسو سو کوي په خپل نعمت باندې او په قرآن باندې الله تاسو رونه رونه هغه وګرځولی دغه شانتې وګورئ تاسو سورة الجن هغه وګورئ 9 پاره کې سورة جن راځي پارا نمبر د 29 او سورت مبارکه وګورئ دعاو یا نمبر 72 نمبر سورت ده آیات مبارکه وګورئ د سورۃ الجن 16 شپارسم وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا او کچری تاسو مضبوط درې دی په قرآن باندې عَلَى الطَّرِيقَةِ د قرآن په لار باندې برابر شوی تاسو اے انسانانو پیریانو کچری تاسو مضبوط ادری دی په لار د قرآن باندې یعنی په قرآن باندې مضبوط ادری دی تاسو لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا نو اوبس کو مونږ پتا سو باندې اوب پریوانا اوب بدر باندې الله وی د اسمان ناغ پریوانا رو ګرځو نو دا سبب سو اے د قرآن په سبب باندې الله وی تاسو باندې بس د اسمان نه باران نه پټیم ټیم باندې رو وروم دا شانت دا قرآن مجید سبب دس دا قرآن سبب ګرځول دی الله جنت تدتلو په وجد لستلو د دې قرآن باندې اے چې څوک دا قرآن مجید لولي نو د دې په لستو په سبب باندې با الله انسان جنت ته هغه رسوي زو ګورئ تاسو سورۃ الفاتر 22 پاره کې سورۃ الفاتر هغه راځي د قرآن حکیم سورۃ مبارکه ده 35 نمبر 35 15 نمبر سورت دے پار نمبر د 22 آیات مبارک ہو گورئی د سورۃ الفاتر د سورۃ الفاتر آیات مبارکه ہو گورئی تاسو 22 نمبر نو 23 نمبر آیات اغه گورئی تاسو 32-33 ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد
ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ثم اورثنا الكتاب الذين او اے حبیب بیا میں درکړو تاسو لره کتاب الذين آکسانو تا اصطفینا چې غوړه کړیو مونږه غیت من عبادنا د خپل بندګانو نا فمنهم ظالم لنفسه نو پدې کې ځنې غدا سیو چې ظلم کوونکو په خپل ځانونو ومنهم مقتصد او ځنې پدې کې هغه درمیانه روي کوونکي ومنهم سابق بالخيرات او ځنې پدې کې غوړاندې والی کوونکي نیکو طرف لره باذن الله په حکم د الله باندې ذالک فضل الكبير دا وغه مهرباني او فضل د الله د طرف نلوي مهرباني وا جنات عدن نو درب کی الله تاسو لره په وړاندې والد دی قران سره پنیکو سره اج سو قران دیواله کوي پنیکو کې د دی او د دی قران سره وړاندې والے کوي او دا قران لولنو الله جنات عدن يدخلونها زبدلر جنت ورکم دامشګر والا يدخلونها او داخل بکم زده دی جنت تا يحلون فيها من أصاور من ذهب يحلون فيها چی اچول بوی دلر پد جنت کی مونگ فیا پد جنت کی من اساورا اید بنگلونا من ذهب دسرو زرنا ولؤلؤن او دلر بمونگ ملغلر ورکول بشی پد جنت کی ولباسهم فیها حریر او جامی بور کولیش دل پدی جنت کی در حمونا اے دنیا کے حج دینو سڑی لج دینو آغا بنگڑی پلاسو کی اچول چکم دینو آغا جائز ندی من راغلی دا او اللہ وی پرز دا قیامت بانی چکل جنت تا داخل کم زده دل رب زد سرو او سپینو بنگڑی آغا پلاسو کی واچو دغه شانتی ملغلری با الله وی زدلر ورکم ولباسهم فیها حریر او جامی بورکم زدلر در حمو نو دی بسوی وقالوا الحمد لله الذي وای بدا جنتیان چه حمد ندیا غزات لرا اذهب عنا الحزن چه لری کرو زمونگا نا تکلیف اے دا دنیا چکم دے نو دار الحزن دے دا دنیا چکم دے نو دا تکلیفونو زیدے دنیا دا تکلیفونو زیدے او چکل انسان جنت تلال شنو دے بدا اللہ حمد ادا کی چے الہ العالمین تازد غمونو او د حفکانونو د دنیا نه الله تازه رو باسلم او زدنن جنت تداخل کم ان ربنا لغفور شکور یقینا رب زما بخنه کونکه دے او شکر گزار نو داسو وګورئ څوک چې قران لولي د قران تلاوت کوي نو دا غي سره الله د جنت وعده کړی دا سبب د الله جنت ته دتلو ګرځي دا قران دا شانتی دا قران کریم معرفت دے دا قران کریم سبب د معرفت د ایمان دے چې اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاسو نه پوی دای پدی باندې چې کتاب سشه دے نو تاسو لره ما معرفت د کتاب اغدر کو زو ګورئ تاسو 25مه پاره کې سورته شورا راځي د قران سورته ته سورہ شورا ګورئ تاسو د قران حکیم 25مه پاره دا سورت نمبر دے 2 نمبر آیات مبارکہ ګورئ
آیات نمبر ګورئ تاسو 250 نمبر اخر د دې صورت هغه ګورئ. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. وَكَذَلِكَ هم دارنگے حبیبا اوحینا الیکا وحی وکړه مونږ الیکا تا روحا من امرنا د قرآن د طرف د خپل طرفنا. د روح معنی کیس قرآن معنی کوي دې کې د روح په معنی د قرآن باندې دی. اے حبیب تعالی مونږ وحی وکړه د دې قرآن د طرف خپلنا ما كنت تدري ما الكتاب نه پوی دی تاسو په دې کتاب باندې چې دا قرآن څه شی دی. تاسو له پیژنګلو د دې کتاب هغه نو معرفت د کتاب تاسو لرنو ولل ایمان او نه د ایمان. اے داسې معنی بنه کوي چې اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاسو په ایمان باندې نه پوی دی نه نبی علیہ السلام په ایمان پویدو. دلته کې مفسرین معنی کوي چې دلته کې د ایمان نه مراد چې کوم دینو هغه معنی کوي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاسو نه پویدای په تفصیلی ایمان باندې. اے د الله حبیب تاسو په تفصیلی ایمان باندې نه پویدای نو الله تاسو لره کتاب قرآن رولې ګلو نو چې کله تاسو قرآن ولستید نو تاسو لره د ایمان د تفسیر هغه پته ولګیدا. نو دا قرآن معرفت دے د سشی د ایمان. دا قرآن کریم معرفت دے د ایمان چې اے پدی باندې بج کوم دے نو تخپل ایمان تفصیلی پیجنی. ولکن جعلناه نورا او اگرزل مونږ دې کتاب لرا نورا رڼا نهدی به من نشاء چلار مومی به په قرآن سره من نشاء چالر چې غواړو مونږ من عبادنا د خپل بندګانو نا. وانک یقینا لتهدی الی صراط مستقیم. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اے حبیبا خامہ ضرور بے ضرور لار عمومی تاسو الی صراط مستقیم طرف د لار نیغتا. نو دا قرآن کریم سو دا معرفتو د ایمان او دا قرآن سبب د معرفتو دغه شانته وګورئ تاسو سورۃ الانفال وګورئ نهم پاره کې سورۃ انفال راځي. نهم پاره کې سورۃ الانفال راځي. د سورۃ الانفال آیات مبارکه وګورئ چې دا قرآن سبب د زیادت د ایمان. دا قرآن پاک زیادت دے د ایمان چې کله انسان دا قرآن حکیم لولي نو د دې قرآن په ذریعه سره الله د انسان ایمان نورم زیاتې دلرا. دویم آیات مبارکه وګورئ د سورۃ الانفال. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون. انما المؤمنون الذين يكنن مؤمنان الذين اغكسان دي اذا ذکر الله هر کله چې لسته شي په دوی باندې ذکر د الله. ذکر نه مراد قرآن مجید دی. وجلت قلوبهم نو پیرشی زونه د دوی و اذا تلیت علیهم آیاته او هر کله چې لستل شي په دوی باندې آیاتونه د قرآن زادتهم ایمانا
نو دا آیاتونه د قران د تزیاتی نورم ایمان ورته سیوا کوي وعلى ربهم يتوکلون او دای بر وسا او اعتماد کوي په خپل رب باندې توکل کوي اے دا قرآن که انسان سمر کرتم لولن دل بدا خوان ور کئی دا بدل چکم دین نورم ایمان اغز زیادی نور بم دل خوان ور کئی نو دا قرآن حکیم سبب دے د زیادت د ایمان نو دا قرآن کریم اللہ گرزول دے منگتا سبب د زیادت د ایمان دغه شانته وګورئ تاسو سوره توبه وګورئ سوره توبه وګورئ ولسمه پاره کې سوره توبه راځي آیات مبارکه د سوره توبه وګورئ چې دا قران حکیم دا صورت دا سبب د زیادت د ایمان دی کله الله یو صورت اگر ولېږي نو دا غ صورت په ذریعه سره الله د انسان ایمان اغزیاتای سورہ توبہ یولسم پاردا آیات نمبر گوری یوسل سلی رشتم نمبر آیات 124 وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ اللہ یار کله چې نازل کم یو سورت لره په قران کې فمنهم من یقولو نزن د دینه خلق اغوای چې ایکم زادته هذه ایمانا کوم یو لپتا سو کې زیات کو هذه ایمانا دلر ایمان فاما الذين ورچا کسان دي آمنو چې غي مؤمنان دي ایمان وروړي د فزادتهم نزیاتی دیلر ایمانا ایمان نورهم وهم یستبشرون او دوی یو بل ته زیر ورکي پدی باندې دای د قرآن په زیادت سره چې کوم دین یو بل ته سکی زیر ورکي ورتا او خوشحالی کوي دای پدی باندې نداسو دا قرآن سبب د زیادت د نزول د صورت د ایمان تا دغه شان دا قرآن حکیم سبب دا قرآن کریم سبب د زړه په دین باندې د مضبوطولو چې دا قرآن کریم څوک لولي نو دا غزړه به الله په دین باندې مضبوطی لکه وګورئ تاسو 12 پاره وګورئ سوره هود 12 پاره کې راځي سورت ده سوره هود آیات مبارکه وګورئ د سوره هود یوسل او شلم نمبر آیات وګورئ 120 چې کله قرآن راغله دی او د قرآن په لستو سره چې کوم دینو د انسان زړه الله مضبوطی په دین اسلام باندې الله وکلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وكلنا هم دارنگ نقص عليك لولو منگ پتا باندې من انباء الرسل د خبرونو د رسولانونا د خبرونو د انبیاؤنا ما نثبت به فؤادك نن مضبوطو منگ پدی سر مگر فؤادك زړستا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اے انسانانو کله چې پتا سبحان د انبیاء علیہ السلام واقعات اغلسته شي د رسولان واقعات لسته شي قران در باندې لسته شي نو د دین قران په ذریعہ سره او د دې انبیاء علیہ السلام د واقعات په ذریعہ سره به الله سکی زړه به مضبوطی استاسو
وجاءک او راتللی کړي تاسو لره فی هذه الحق پدی کتاب کې په حق سره و موعظه او دا کتاب چې دینو دا نصیحت ته و ذکر او پند للمؤمنین د پاره د مؤمنانو نو چې کله قرآن کریم راغله دی نو د دې قرآن په ذریعه سره او د دې د لستو په ذریعه سره الله پاک د انسان زړه سکي هغه مضبوطی په دین اسلام باندې دغه شانته وګورئ 14 پاره وګورئ 14 پاره کې راځي سورۃ النحل 14 پاره کې راځي سورۃ النحل د سورۃ نحل آیات مبارکه وګورئ تاسو آیات نمبر د 102 چې کله قرآن حکیم راغله دی د قرآن په ذریعه باندې الله د انسان زړه هغه سکي هغه مضبوطی مطمئن کوي آیات نمبر وګورئ 102 قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين قل ورتو فرمائے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزله رالے گلے دے منگا دی کتاب لر روح القدس پزریه د جبرئیل امین علیہ السلام باندې وحی کړی د تعالی مونږه دا کتاب من ربک د طرف د ربستانه بالحق په حق سره لیثبت الذین آمنوا دې د پاره چې مضبوط کی الله هغه کسانو ته امنو چې هغه مؤمنان دي وهدى وبشرى او دا قرآن حکیم ہدایت او زیر دے للمسلمین د پاره د مسلمانانو اے دا قرآن حکیم زیر دے او بشارت دے او ہدایت دے د چا د پاره د مؤمنانو نو داسو داغس عظمت د قرآن عظمت د فهم د قرآن کریم هغه ذکر کو او اسباب د نزول د قرآن حکیم هغه مونږ ته ذکر کړل اوس به مونږ ذکر کوو دویم چې څوک دی قرآن ته علما او عملا کینی او دا قرآن را واخلی نو هغه الله پاک چرم نه گمراه کوي چربم الله پاک اغلر نه ضایع کوي او نه بربادي غتا نه گمراه کوي بے دینه کوي بینا چا چې دا قرآن حکیم راغست دی او د دې قرآن تلاوت کوي نو هغه خلق ته الله هغه چرم نه بربادي نه ضایع کوي چې سو قرآن ته علما او عملا کینی نو دا قرآن به د هغه انسان د پاره د ذریعه د هدایت هغه وګرځيږي او دا انسان به الله چربم دې گمراه نکي لکه رستو به سوره طه کې راشي الله وایي زو ګورئ تاسو سوره طه او ګورئ آیات مبارکه پارا نمبر 14 سوره طه سپارہ نمبر 14 آیات مبارکو گورئی یوسل درویشتم نمبر چې څوک دی قرآن تکینی نو هغه ته الله هدایت کوي او هغه الله پاک چرم نه بربادي چربم نه گمراه کوي آیات گورئی یوسل درویشتم نمبر 123 قال احبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن ابتغى هدايا فلا يضل ولا يشقى قال احبطا کشیتا سدوار آدم علیہ السلام او بی بی حوا منها دد جنتنا
جمیعا ټول بعضکم لبعض بعض بید پارد ستاسو د بعض دشمنان فإما یاتینکم بس هر هغه چا چې راتللو کل منی د طرف زمانہ هدن پدی کتاب سرا هدن په دین سرا په لار سرا فمن ابتع هدایا او هر هغه چا چې تابعداریو که هدایا د کتاب زما د قرآن زماغ تابعداریو کنو فلا یضل ولا یشکا زباغ چرم برباد نکم زباغ چرم چې کوم دینو گمراه نکم ولا یشقا نباغ بدبخت او ګرځوم نو څوک چې قرآن ته علما او عملا کینی نو هغه به الله پاک چرم نه گمراه کوي دریم به مونږ ذکر کوو تعریف د قرآن چې تعریف د قرآن مجید هغه څه شی دی قرآن ستوي او د قرآن کریم صفت نمونه هغه څومره دي او په دې قرآن کې د قرآن مجید نمونه څومره هغه ذکر کړي شوي دي نو قرآن معنی د قرآن ویل کېږي لستلو ته اے دا لستل ته دا چې قرآن لولې نو دی له چې کوم دی نو قرآن ویل کېږي او دا قرآن چې کوم دی نو د قرأ یقرؤون دی او دغه شانتی چې کوم دی نو تعریف د قرآن څه نو هغه دی المنزل علی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا قرآن الله پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې را لېږلی دی دا قرآن الله په نبی علیہ السلام باندې نازل کړی دی دا قرآن لیکل شوی دی په صحیفو کې دا قرآن نقل کړی شوی دی په نقل متواتر او سره بلا د شبهه نه دا تعریف د قرآن اوس اسماء د قرآن مجید هغه څومره دي د قرآن مجید اسماء هغه څومره دي نو ګورئ اسماء د قرآن مجید هغه ګورئ تاسو هغه په قرآن کې به د اسماء د قرآن ذکر کیږي کله به الله کتاب المبین ذکر کوي کله به قرآن الکریم ذکر کوي کله به الله کلام الله ذکر کوي کله به الله نور ذکر کوي کله به الله هدایت ذکر کوي کله به الله ذکر چې دی نو د قرآن نوم ذکر کوي کله به علی او کله به حکیم ذکر کوي کله به الله حکمت بالغ ذکر کوي کله به الله د دې قرآن نوم محیمن ذکر کوي کله به الله د دې قرآن نوم حبل الله ذکر کوي نو کله به الله چې کوم دی نو د دې قرآن نوم هغه فصل ذکر کوي کله به الله رب کریم د دې قرآن نوم نبأ عظیم هغه ذکر کوي کله به الله د دې قرآن نوم مثانیه هغه ذکر کوي کله به متشابه ذکر کوي کله به احسن الحدیث هغه ذکر کوي کله به د دې قرآن نوم هغه الله تنزیل ذکر کوي نو کله کله به الله د دې قرآن نوم هغه وحی ذکر کوي روح کله به الله روح ذکر کوي کله به الله د دې قرآن نوم عربیا ذکر کوي کله به الله د دې قرآن نوم علم ذکر کوي کله به الله د دې قرآن نوم القصص الحق ذکر کوي او کله به الله عدل ذکر کوي نو عجبا به ذکر کوي نو عروة الوثقا صدق به ذکر کوي نورم دغه شانته ګڼ نومونه د دې قرآن کریم هغه ذکر کوي لکه علامه سیوطی رحمت الله تعالی علیه الاتقان کې د دې قرآن نومونه ذکر کړي دي 250 او زمونږ شیخ نور الله مرقده د قرآن کریم ډېر نومونه د 250 نس د پاس سل هغه ذکر کړي دي نو د تاسو ګورئ د قرآن کریم نومونو کې یو نوم د الکتاب المبین 25مه پاره ګورئ د قرآن کریم آیات ګورئ سورت نمبر ګورئ سورۃ الزخرف 25مه پاره ده آیات نمبر ګورئ تاسو
سورہ زخرف آیات مبارکو گوری دویم نمبر. الله فرمائی دونو منه دلته د قرآن ذکر کړی دی. الله وی حامیم والکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. حامیم الله پویږي په معنی د دې الفاظو. والکتاب المبین او دا کتاب چې د قرآن چې د نو المبین دا ښکار او واضح کتاب دی. اے د کتاب نوم یې ذکر کو المبین. مبین دی ته یو د قرآن یو نوم دی المبین. دغه شانتی د دې قرآن نوم دی انا جعلناه قرآنا عربیا. او می ګرځولو تاسو د پاره دا قرآن مجید عربیا په عربی ژبه کې لعلکم تعقلون. دې د پاره چې تاسو لږ سوچ او فکر وکړئ. دې د پاره چې تاسو لږ سوچ او فکر هغه وکړئ. نو دا قرآن هغه نوم المبین. دغه شانته وګورئ تاسو د قرآن کریم یو نوم د په نومونو کې القرآن الکریم. لکه سورۃ الواقعہ وګورئ ویشتمه پارا. ویشتمه پارا کې راځي سورۃ الواقعہ آیات مبارکه وګورئ د دې و او یایم نمبر 77 نمبر 77. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. یقینا دا قرآن کریم دے. دا قرآن دا عزت والا کتاب دے. دا قرآن دلوی شان والا کتاب دے. فی کتاب مکنون او دا کتاب دے په ملغلرو کې بند ساتل شوی. نو د قرآن یو نوم ذکر کو القرآن الکریم. دغه شانته د کتاب یو نوم به ذکر کوي کلام الله. کلام الله به ذکر کوي. لکه لسمه پارو ګورئ تاسو د قرآن پاک شپږم آیات ګورئ د سورۃ التوبه. سورۃ توبه کې راځي آیات نمبر د شپږم او دغه شانته پار نمبر د یولسمه. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وإن أحد او کچری راشی یو تن تاسو لره اے حبیب صلی الله علیه وسلم من المشرکین د دې مشرکانو نه استجارک نو زی ورکت ځان سره دلرا فاجره او نو زی ورکت دلرا. اے پیغمبر کریم صلی الله علیه وسلم کچری تاسو لره راشی یو مشرک نو تاسو دې مشرک لسو کوي. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ او کچری راشی تاسو در یو تند مشرکانو نا استجارک او دې پنای غختل د تاسو نه چې مال پنای راکنو اے حبیب فاجره دلرت پنای ورکا حتا تر دې پوری یسمع کلام الله چې واورت دلر کلام د الله کتاب د الله قرآن د الله. اے د قرآن نوم ذکر کو کلام الله. ثم ابلغه او بیا ورسوت دلرا مأمنه اغزید امن تا غزید امن لرد لورسوا. ایک یو یهودی یو مشرکم اغراش یو تاثر پناهی غواړي طالبوي چې مال خطر ده زمان نفس له خطر ده مال زیرا کده ځان سره نو دلر زی ورکا
اگر که مشرک دے اگر که کافر دے. ذالک دا بانہم په سبب د دې باندې قوم لا يعلمون چې دا یو داسې قوم دی چې دوی نه پوهیږي. د قرآن مجید یو نوم ذکر کو په نومونو کې کلام الله. دا شانت یو لسمه پاره وګورئ تاسو. یو لسمه پاره کې راځي سورۃ یونس. د سورۃ یونس آیات مبارکه وګورئ تاسو. آلته کې الله د قرآن یو نوم ذکر کوي هدایت. د قرآن یو نوم ذکر کوي څه؟ هدایت ذکر کوي. او آیات چې کوم دی نو هغه یو دی او سو نومونه په آیات مبارکه کې هغه ذکر کوي، ګڼ نومونه ذکر کوي. آیات وګورئ 57 سورت نمبر دی د قرآن پاک د سورتونو سورت دی سورت اليونس. یو لسمه پاره دا سورت نمبر دی لسم او آیات نمبر دی 57. یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. یا ایها الناس خلق قد جاءتكم فتحقیق سر راغل د تاسو ته موعظه من ربکم دا قرآن نصیحت من ربکم د طرف د رب تاسو نه. اے د قرآن په نومونو کې یو نوم ذکر کو موعظه وشفاء لما فی الصدور او دا قرآن حکیم شفا دا د پار د زړونو تاسو. وګوره دویم نوم شفا ذکر کو. دریم نوم د قرآن ذکر کوي وهدن او دا قرآن مجید هدایت دے لار هدن کې دے ورحمت للمؤمنین او دا قرآن رحمت دے د پار د مؤمنانو. موعظه یو، شفا دوا، هدن درې، رحمت څلور. دا چې کوم دی نو قرآن حکیم نمونه هغه ذکر کړل. دغه شانتی د دې صورت یو نوم ذکر کوي حکمت بالغه. د دې قرآن نوم ذکر کوي حکمت بالغه. لکه وګورئ تاسو سورۃ القمر. سورۃ القمر د قرآن حکیم 28 پاره ده. سورت نمبر وګورئ تاسو سورۃ القمر سورت د 54 آیات وګورئ تاسو د سورۃ القمر 5 نمبر آیات هغه وګورئ تاسو. د سورۃ القمر آیات مبارکه وګورئ 5. حکمت بالغات فما تغنی النذر. حکمت دا کتاب د حکمت والده. بالغتن اے بالغتن معنی کوي چې دا قرآن حکیم د حکمت کتاب دی. بالغتن او دا کتاب په حکمت کې رسیدل دی هغه انتها خپل ته. بالغتن رسیدل دی هغه خپل انتها ته. فما تغنی النذر نو فائدہ ورنکړه ير ورکول استاسو دوی ته. نو د قرآن یو نوم ذکر کو حکمت بالغه. دغه شان د قرآن حکیم نوم ذکر کوي. د قرآن پاک یو نوم د ذکر لکه وګورئ تاسو ولسمه پاره سورۃ الانبیاء وګورئ آیات نمبر د سورۃ الانبیاء وګورئ 50. وهذا ذکر مبارک
انزلناه افانتم له منکرون. وهذا او دا کتاب قرآن پاک چه دے، وهذا او دا کتاب ذکرن دا نصیحت دا پند مبارکن او د ډیر خیر او برکت والده. انزلناه چرالی گل دے اللہ پاک دی لرا افانتم له منکرون نو ای تاسو دی لرا منکرون انکار کون کی ناشنا گنن کی ہو. دغه شان تاسو ګورئ د دې قران پاک یو نوم د په نومونو کې حبل الله. لکه اوس مونږه غ صورت راړو له سوره ال عمران ګورئ. سوره ال عمران ګورئ آیات نمبر د 103. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. منګولو لګوي تاسو بحبل الله پر سید الله باندې جميعا ټول ولا تفرقوا او تسنس کی گئی ما جدا کی گئی ما. دې ځکه د حبل الله نه مراد هغه څه شی د حبل الله نه مراد هغه قران دی. نو د قران په نومونو کې یو نوم ذکر کو حبل الله. دا شان د قران په نومونو کې یو نوم ذکر کوي صراط مستقیم. لکه وګورئ تاسو سورۃ الانعام اتم پارہ کې سورۃ الانعام راځي آیات مبارکه د سورۃ الانعام هغه وګورئ یوصل 53 نمبر 153 الله وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. وَأَنَّ هَذَا او یقینا دا قرآن چه دے ندا دلارا مستقیما نیغا فتبعوه نروان شید دی پسی ولا تتبعوا السبل او مروانی گئی تاسو دلاری آئی پسی فتفرق بكم نواب رئی جداب کی تاسو عن سبیله دلاری نیغنا ذالکم وصواکم به. ندا قرآن وصیت کئی تاسو دربی پدہ سرا لعلکم تتقون دید پارا چی تاسو سوچ او فکرو کئی او یری گئی دا اللہ نا تقوی دار جوڑ شئی. ندا قرآن کریم یو نمی ذکر کو پنمونو کی صراط مستقیم. دا شانتی دی صورت یو نم دے نبأ عظیم لوی خبر. درویشتم پارو گوری دا قرآن حکیم درویشتم پارا دا صورت دے سورہ صاد پس د سورہ صافات نرازی سورہ صاد آیات نمبر گوری تاسو آیات دے وشپیتم آیات نمبر دے وشپیتم نمبر 67. قل هو نبأ عظیم انتم عنه معرضون. قل ورتو فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا دا قرآن چه دے دا کتاب چه نبأ عظیم دا دیو خبر دیر زیاد لوی انتم عنه معرضون ای تاسو دی لرم خڑون کی. اے پدین قرآن کی خو اللہ لوی لوی خبرون ذکر کئی دا یو لوی خبر دے نو تاسو ددی نولی مخ اغاڑ ویو. دغه شان د قرآن حکیم په نومونو کې یو نوم ذکر کئی بلکہ اے آیات مبارکہ یو دے
او ګڼ نمونه پدې کې ذکر کوي لکه وګورئ همدا 23مه پارا سورۃ الزمر هغه وګورئ د سورۃ زمر آیات نمبر وګورئ تاسو آیات نمبر د 23 200 آیات نمبر وګورئ تاسو د سورۃ زمر 23 نمبر الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم الله نزل الله چې د نور علی ګل د تاسو لر احسن الحديث خیستخ کل خبر کتابم د کتاب په شکل کې متشابهن او پدې کې ځنې آیاتونه هغه متشابه آیاتونه دي مثانیه او دغه شانته پدې کې چې کوم دینو مثانیه سمان کوي آیاتونه دی پدې کې مقرر تقشعر منه جلود الذين رپیږي د دې قران په ذریعه سره جلود الذين سرمنه د بدنونو داغه کسانو یخشون ربهم چې کوم خلق هغه یریږي د خپل ربنا او دا شانتی ورپسې بیا چې کوم دینو ذکر کوي ذالک هدى الله دا کتاب چې نو دا د هدایت د طرف د الله نه وګوره یو نوم ذکر کو احسن الحديث دویم ذکر کو متشابه دریم ذکر کو مثانیه او دا شانتی هدى الله دی کتاب ته د الله د طرف نه هدایت اغوي دا شانتی نورم ګڼ نمونه د قرآن هغه ذکر کوي لکه د دې یو نوم ذکر کوي تنزیل الله انه لتنزیل من رب العالمین دا شانتی د دې قرآن یو نوم ذکر کوي روح لکه سوره شورا کې راځي دا شانتی د دې قرآن یو نوم ذکر کوي وحی د دې قرآن یو نوم ذکر کوي علم او د دې قرآن حکیم یو نوم ذکر کوي القصص الحق د دې یو نوم ذکر کوي هادي د دې یو نوم ذکر کوي عجبا لك الله الناس پیریان راغلی و انا سمعنا قرانا عجبا مونږ واورېدو د قران لره یو ناشنا یو عجیب کتاب دا شان دې کتاب یو نوم د عروه الوثقا لك الله وی منګولې لګوي تاسو په کتاب د الله باندې بالعروة الوثقا لکه اوس آیات مونږ راوړل د سوره ال عمران یو سل دریم نمبر د دې قران یو نوم د صدق د دې کتاب یو نوم د عدل دا شان د دې قران حکیم یو نوم د منادي الله وی پیریان راغلی وای اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم د دې کتاب یو نوم د بشرا دا شانتی د دې کتاب یو نوم د قرآن د دې یو نوم د مجید د دې نوم د زبور د دې یو نوم ذکر کوي عزیز د دې کتاب یو نوم ذکر کوي نعمت د الله دا شانتی د دې یو نوم ذکر کوي فصل الله انه لقول فصل وما هو بالهزل دا شانتی د دې سورۃ یو نوم ذکر کوي مفصل او د دې کتاب یو نوم ذکر کیږي میزان او دیل جکم دینو خیرن کثیرن اغم ورلوی لکه الله ویوت الحکمت من یشاو ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرن کثیرا او دې صورت یو نوم ذکر کوي محیمن نگهبان
لکه سوره مائده کې راځي شپږمه پاره کې آیات ځان سره ولیکئ آیات ته سلو اتسلوختم نمبر. او دا قرآن مجید یو داسې کتاب دی چې دا الله دوزل د نزول هغه کړی دی. یو ځل دا کتاب قرآن مجید نازل شوی دی، الله دی قرآن ته نازل کړی دی د لوح محفوظ نه هغه بیت المعمور ته چې دی ته بیت العزت هم ویل کېږي. الله دا قرآن نازل کړی دی د لوح محفوظ نه بیت المعمور ته یعنی بیت العزت ته، او بیا د بیت المعمور نه یعنی د بیت العزت نه الله په حضور نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام باندې دا قرآن مجید په 23 کال کې الله د بیت المعمور نه وقتاً فوقتاً د موقع مناسبت سره الله نازل کړی دی. نو دا سو دا مونږ نن ذکر کو اسباب د نزول د قرآن اغسو، عظمت د فهم د قرآن حکیم اغسو، سبب د قرآن کریم اغسو چې الله دا نازل کړی دی، تعریف د قرآن اغسو چې اې د قرآن مجید تعریف اغس دی. او دغه شانت نن په دې اصول کې مونږ ته ذکر شول اسماء د قرآن کریم، اسماء د قرآن کریم. ان شاء الله سبا له بیان ذکر کو بیان د حکمت د نزول د قرآن چې اې د قرآن پاک د نزول حکمت اغسو. دا قرآن چې الله نازل کړی دی نو په دې قرآن په نزول کې حکمت اغسو. ان شاء الله دا به سبا له ذکر کو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين.